ګرانو کتونکو نن نوښار ډېر ګرم و. مانکي شریف کې هم د خلقو همدورفت شروع او په نوشیره کلا کې نوښار هاوس کې هم یو د خلقو جمع غفیر و. ټیک ټاک یې جوړېدې او ویډیوګانې جوړېدې او کیمرې چلېدې. نو ما وی چې په دې باندې هم خبره وکړم. په مانکي شریف کې د سویم پروګرام دی د سابقه وزیر اعلی پرویز خټک د هغه حجره ګرمه وي او د خلقو همدورفت ورته شروع وي. نو کوم چې د هغې کارکون دی سپورټر دی نو هغه په تمه باندې دي د څه خوشخبری او دغه وجه ده چې دې ټایم کې د خلقو چې کومه رجوع ده نو هغه مانکي شریف کې د پرویز خان حجرې ته جوړه شوې ده. نو نن هم مانکي شریف کې ډېر لوی د خلقو همدورفت شروع، وفدونه راتلل، ملاقاتونه کېدل او سیاسي سرګرمیانې هغه هم شروع وي او رابطې هم سیاسي شروع وي. بل طرف ته نوښار هاوس په نوشیره کلا کې ګرم و. نو نوښار کې نن دا 2 حجرې ګرمې وي. اختیار ولی خان د پاکستان مسلم لیگ نون ترجمان دی او 13 ورځ په ټي وي چې کومه ټاکره وکړه نو هغې نه پس دلته کې د هغې کارکون هغه هم جوش و خروش کې و او بیا هغې نه پس چې د اف ای آر د شوشه خوره شوه نو او د گرفتارۍ دا شوشه خوره شوه نو کارکون نورم متحرک شو او په میډیا باندې سوشل میډیا باندې خو د هغې چې کوم خبر وراتلو. خو نن نوښار هاوس ته د مسلم لیگ نون چې کوم سپورټر او کارکونو د هغې رجوع وه او نوښار هاوس ګرم و. نوښار هاوس کې نن ډېرې ګرمې ګرمې ویډیوګانې او ټیک ټاک یې جوړېدې او یو خوشحالي وه او پذیرایي وه. به هر حال د سیاسي کارکنانو چې کوم سرګرمیانې وي خپل لیډر سره خپل لیډرانو سره هغه همدغسې جاري وي. نو نوښار کې نن دا 2 سرګرمیانې ډېرې تیزۍ سره روانې وي او ما وی چې دا 2 سرګرمیانې دې ټایم کې خپلو کې مقابله کې دي او دواړو طرفو ته چې کوم جوش او جذبه ده او کوم امیدونه دي نو د دې نه معلومیږي چې هغه امیدونه او کوم توقع ده او د څه شیزونو د راتګ امکان دی. نو دا 2 پروګرامونه او دې ټایم کې حالات هغه دې ته جوړ دي چې هغه ډېر زیات خپلو کې په مقابله کې وو. د دې 13 ورځې د ټاکرې نه د چې کومه په ټي وي باندې دا خبره وشوه نو د هغې نه پس دا 2 چې کوم 2 اجرې دي لا 2 شخصیات دي نو د دوی هغه خپلو کې مقابله نوره هم فیصله کن مرحلې ته داخله شوې ده. اوس ګورو به چې هغه مونږ وایو چې اون کس کروٹ بیٹھے گا نوخ به کوم طرف ته کینی دا به راتلونکی وخت ثابتوي. به هر حال 2 طرفو ته سرګرمیانې تیزې وي او 2 طرفو سیاسي سرګرمیانې نن هغه د کتو وي. اجازت غواړو د الله په امان.